الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم اوریدونکو کتونکو د ډیر وخت نه یو سلسله د ویډیوګانو را روانه ده او په دې ویډیوګانو کې بنیادی زمنګ داوا چې ګستاخ زمانہ مشهور پنځپيري معتزلي مماتي خضر حیات د پکواساتو په وجه باندې د خپل اصول مطابق د 35 وجوهات او عقاید په بنا باندې د اسلام نه خارج دی، کافر دی. په دې باندې موږ هغه ته د مناظره چیلنج ورکړو چې راځه کینا خپل ځان مسلمان مؤمن ثابت کا لیکن دا ارمان زمنګ پوله نه شو، خپل کسان رامخ کې کړل، خپل لوټه موټه رامخ کې شولې او هغه جوابونه شروع کړ. موږ وسم وایو مولوی صاحب محترم چې خپل استاد دی وسم تیار کا دغه زمنګ دعوا دا ان شاء الله تر قیامت سبا پورې بوي تر سو پر چې خضر حیات توبه النصوحه نه وستلی. د اخري ویډیو کې مولوی صاحب ډیر زیات غوسه ښکاری، معلومیږي دا چې دال مې کچھ کاله مولوی صاحب غوسه ته ضرورت نشته د ما خو ته د ورورولۍ یو دعوت درکړیو چې 1 منټ کال وکا خبره ختمه ده، ټیم ټاکو خضر حیات برا ولیت د خضر حیات په کفر باندې خبره کې منګه تیاری. مولوی صاحب محترم اوله خبره کې چې ما ستا استاد ته چیلنج درکړیو تا استاد تیار نه کو، ولې ستا د استاد نه دی خضر حیات، ته استاد نه وي، تا خپل استاد مخکاری د ستا استاد د کس شه د موږ ورته چیلنج ورکو کافر ورته وي، صریح کافر دی د ابو جهل په شان دی، ولې وته نه وي دا کفر فتوا ته فتوا نخکاری او دا خضر حیات ته خپل استاد نخکاری د استاد انکار ته کوي چې دا غسر ازما اس قسم تعلق نشته دی او به موږ دام کړی چې صرف ستا استاد تم نه دی ویلي تا تم موږ وایو د خپل استاد طرف نه کینې د خپل استاد په کفر باندې خبره کوي. یا بسم الله راځه نه په خپل تیاری کوي د استاد تیار ورشو اس چې د راخې چې چې غیر وخت او به دا بار بار کې چې هو دا خلک په څه وایي دا ویډیو غانې کوي مړه فزول کار دي شروع کړي نو تا چې اول ویډیو کوله مولوی صاحب ته دا پته نه و چې دې انجام بسې چې به بس ما لپاره خوب آرام شي. اخر چاله دی چیلنجونه ورکړي دا پته تشتا انګار دی انګار نو جوانان احناف نه دی والله انګار دی سرور لدی ګوتی وروړي دي سرو مچول لدی ګوتی وروړي دي ځان لک پوي کا اوس هم د خپل استاد تیار کا خضر حیات تیار کا چې په خپل کفر خبره وکي خپل ځان مسلمان ثابت کی او ته چې مفتی ندیم صاحب تر سو پر خپل عقاید صحیح نه دغه کړي ثابت کړي نو دته خبره د اجازه نشته نو خپل خضر حیات تم وایي کنه چې حضرت پتاي د کفر فتوا لګولې دا تر سو چې ځان مسلمان نه ثابت کړي ته د خبره حق نشته دي ته قران او حدیث څنګه بیان ته کافر دا ته نشوي خپل استاد ته او صرف مفتی ندیم صاحب ته دا وایي مفتی ندیم صاحب ته دا وایي خپل استاد شاته کړي دي خپل استاد جواب کولای نشي تم دغه دفاع نشي کولای. منګه وی راځه موږ سکینه وکنه خضر حیات دراوله منګه ته چیلنج ورکړی دی تب کې چاره پاسه ولې وي خضر حیات دی تیار کنه یا ته خضر حیات په کفر باندې خبره وک او به وای دویم نمبر وای ته خپل مشرانو دا ثابت کړه چې موږ ته کافر لزوم مشرکان ثابتوم حضرت موږ مشرانو پتا باندې ها اولای کفار باجماع المسلمین په 728 کې پتا باندې هجری کې پتا باندې کفر فتوا لګولې و زه ته ثابتوم زما اوس مشرانو ته وخت مطابق فتوا لګولې ده ستا عنایت الله شاه گجراتی چې کله راغل ما استاد په گمراه فتوا لګول د ګوره خیر الفتاوا وګوره آپ کے مسائل اور ان کا حل وګوره تسکین الصدور وګوره د قشانته عذاب قبر کې صحیح صورت سے منکر کا شرح حکم وګوره 22 فتاواجات بنا را نقل دي دا ټول باندې د کفر او د فتوا لګول د پدی باندې لګول ولې ته هغه نه ګوري زما مشران دوه مطابق فتوا لګول ها خضر حیات د هغه وخت کې نو وسره پیدا شو د عقاید کفر ته ورسېدله من په د کفر فتوا لګول او دا خو الحمدلله علماء دیوبند شان دي چې په سړی باندې دغه حالات مطابق فتوا لګي ستا مشران چې اول کړه خپل عقاید پټکلی ولګ ښکارا ک گمراهی فتوا په لګول کې نه لګول راواله کتابونه اوس ته ثابتوم په خضر حیات د موږ د کفر فتوا لګول را پاتې ثابت دي کی کنه راشه هغه نش ثابتول خپل ځان مسلمان نش ثابتول نو کم سے کم خپل استاد دی وای چې اول ځان مسلمان ثابت کا بیا خبر نورې کا. دریم نمبر خبره کوي وای د مسلمان د مناظره وای ما ته ګول ټلیفون وکول هغه دروغ وای نو هغه فرشته ده ستا په نسبت هغه فرشته ده چې دروغ باندې وای ما ته چې کرنل ویلې چې پتا باندې په غلنۍ کې راپورټ شوی دی او پتا باندې په سوران کې راپورټ شوی دی ولی کرنل دروغ وای
کرنل د ګل نه مشر دی هغه کرنل دی زه کېنولی وم قسم په خدای هغه بلای سار ته ټلیفون وکړو ما ته ویل تعالی اجازه در کومه کله چې هغه ما مطمئن کو په خبره باندې پس د هغې نه راغی ما ته ویلې صدام بایي وایي په تا باندې په غلنۍ کې هم راپورټ دی په تا باندې دلته هم راپورټ دی سوران کې یو صورت هم نشي جوړېدی چې تا موږ مناظرې ته پرېږدو او ته د ګل په خبره داسې کېږه قسم پیغمبر چې زمانې وحی راوړي پیغمبر باندې چې وحی راغلی بس تا ته یې وویلې نو کرنل په خبره تپوس نه کې او بیا وایي تا ورته کال کړی او راځه کله ما طلاق ته رسه کېنئ په دې باندې که نه ولې نه کېنئ ګل ته مالا دغه وخت پورې کال کړی نو نیمه نمبر الحمدلله دا تاسو ځان څه ساتئ کله ما طلاق ته رسه کېنه راځه په دې خبره باندې کېنه وایي زما کسان یې بغیر د روټۍ نه ولېږل مولوي صاحب دا ستاسو اوسنۍ خبره نه ده تا نه بغیر د کسان د روټۍ نه ځي ډېر کسان تا نه بغیر د روټۍ نه تللي دي دا ستا خپله کمزوري ده زما میلمه دې راشي کرنل دې راشي مانه د زما میلمه بغیر د روټۍ نه بوځي ځه دا ستا بېخوندتوب و که دا به دې ویلي چې زما میلمه تر هغه وخت پورې د کور نه زه پښتون یم زما د کور نه بغیر د روټۍ نه څنګه زما میلمانه شړې سترګو کې به دې سترګې ورچولې وې ته دومره کمزوری وې چې ستا میلمانه ستا د کور نه بغیر د روټۍ نه ځي او دا څه یو ځل خو نه دی مړه بهر حال دا ستا خپل کمزور تو به مولوي صاحب دا په موږ باندې مه راړوه بیا وایي آخري ویډیو ته خبره بار بار کې او وایي ته کله ما طلاق وخوره چې تا 9 بجو پورې ټیم نه وټاکلی مولوي صاحب زه تسلیموم ما ټاکلی دی 9 بجو پورې ټیم اول نمبر ته په خپله دا اقرار کې چې زما په 7:05 باندې ما خبره بنده کړې ده اول نمبر خپله د خلاف ورزي کړې که نه د 7 بجې تا ته یادې نه وي 5 منټ کم طرف ته لاړې اول نمبر تا ته دا وخت نه و یاده دا کله ما طلاق تا ته نه یادېدو هغه وخت چې تا کله ما طلاق در کوم هغه وخت تا ته نه یادېدو دویم نمبر تا ته دا پته هم نشته دی چې مدعي او د مدعا علیه اصول وپېژنې مدعي ته اول ټرن میلاویږي آخري ټرن مدعي ته میلاویږي زما آخري ټرن ما به آخري ټرن کوو بالفرض که ته وې لکه څنګه چې ستا دعوه ده چې من وجه زم مدعي یم بالکل ته نه وې تا هلته په دغه کې لیکلي جواب دعوه او مولوي صاحب جواب دعوه مدعي نه لیکي بلکې مدعا علیه جواب دعوه لیکي څلورم نمبر بالفرض که ته مدعي وې نو بیا دې ماله اول ټرن ولې راکو مولوي صاحب چا نه چې د مناظرې نوم اورېدلی دی که نه او استاد له وشوې ما ته لږ اصول مناظره هم پړاو کړه جهالت څنګه چې ستا استاد دغه نه دی خبر ته هم ته نه خبر د جهالت خبرې مه کوه لږ شانتې علمي ذوق ځان کې پیدا کړه نوم د مناظرې اورېدلی د اصولو نه داسې نه خبر استی هلکه څنګه ستا ملګري ویل وایي تنقیحات به څه درکوي او اخره پورې بیا په رشیدیه کې لګیا یوه حواله ورته نه میلاوېدله تنقیحات به څه درکوي تنقیحات نوم هم اورېدلی دی یو او دویم نمبر دغه مولوي صاحب دا 4 خبرې واوره اول نمبر ته خپله خلاف ورزي وکړله زما دویم نمبر زه مدعي یم اخري ټرن زما کېدو دریم نمبر که بالفرض ته چېرته مدعي وي نو جواب دعوه دې ولې لیکله دعوه به دې لیکلی وي څلورم نمبر که ته مدعي وي اول ټرن دې ماله ولې راکړی دی اول ټرن دې ماله ولې راکړی دی پنځم نمبر تا ته دا پته نشته چې مدعي به په آخري ټرن کې څه قسم خبره کوي مدعي به په آخري ټرن کې داسې خبره نه کوي چې هغه قابل د جواب وي بلکې مدعي به په آخري ټرن کې دا خبره کوي چې بای ما په دې مناظره کې په اول سل نه ما شروع کړو دومره دلایل مې د قرآن نه ذکر کړو دومره مې د حدیثو نه ذکر کړو دومره باندې جرح وه هغه زما رد شروع پنځه مې د جرح نه پاکو زما دعوه ثابته شوله ته راپاڅېږه بکواسات کوه بیا جوابات هم نه شي ټینګېدی او بکواسات خو دې داسې چې جوابات یې ما در کولم هغې ته نه شو ټینګېدلی ځکه چې ستا التار څه ختمېدله نو مولوي صاحب دا ستا خپله خبره ده یعنې کله ما طلاق ته وچت که 7:05 منټ پورې ولې دغه کول ولې ټرن کوو ستا آخري ته په خپله ځان ته مسلمان نه وې کله ما طلاق ستا دپاره نشته دی راځه کښېنې که نه په دې باندې رس آخری خبره تو بار بار پدې کې چې مفتی صاحب نحمیر پڑھاوي او مفتی صاحب سرب پڑھاوي دا غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر صرف دقه چې پردیش سترګه کې ولا شوی نه یو بیت بانس جوړ کوي بس لګي تا ته دا پته نشته جاهله چې مفتی صاحب پوره د تخصص کلاس ته سبقونه پڑھاوي دا تا نه هیر دي ښکار دي پټ دي درنه دا ته نه ښکاری ستا کوم استاد د تخصص په مناظره پڑھاوي کوم استاد دي هغه د تخصص په مناظره پوره کلاسونه اخلي دویم نمبر مفتی صاحب کتاب پڑھاوي تدریب الراوی دریم نمبر مفتی صاحب د درېمې درجې ته تفسیر ثالثه تفسیر دی تفسیر لس سپارې هغه دي بل پسې اصول تفسیر دی دام پڑھاوي بل الجرح والتعديل پڑھاوي ستا استاد کوم الجرح والتعديل ته پڑھاو کړی دی جرح والتعديل کوم استاد ته پڑھاو کړی دی پنځم نمبر مقدمه ابن صلاح پڑھاوي شپږم نمبر اصول شاشي پڑھاوي بیا پسې آسان اصول فقه پڑھاوي علم الصيغه پڑھاوي بیا پسې راواخله نحمیر دی دغه شانته علم الصرف دی دا پڑھاوي نور درنه هیر دی او صرف 2 کتابه دې مخکې کړي دا نور ولې خلکو ته نه بیانې ځکه نه بیانې چې نشي ته بیانولې غلط بیانې دي راځي او ستا په هر څه باندې اوبه راځي مولوي صاحب د جهالت خبرې مه کوه دا ستا بکواسات ما جوابات هم نه در کوله لیکن بهرحال ستا غلط فهمۍ لرې کولې مولوي صاحب هر څه ختم که هر څه ختم دي یوې خبرې له راشه مهرباني وکړه اوس هم موږ وایي حقه شانتې وایي چې راځه دا به ثابت کړو که نه یار د خضر حیات ولې نشي کېنولې ولې نه کېنې ته ولې نه کېنې راځه کېنه خضر حیات ته ووایه چې بابا دې کسانو په تا باندې د کفر فتوا لګولې ده ته څنګه د اسلام خبرې کوې پهله خو خپل ایمان ثابت که که نه
او که هغه نشي تیارېدلی او انشاءالله تر قیامت د سبا پورې به تیار نشي مولوي صاحب بهتر راپاڅېږه که غیرتمند شاګرد دی د خپل استاز نو بیا راپاڅېږه د خپل استاز په کفر او په ایمان باندې راس خبره وکړه راځه کېنه موږ ستا هر قسم چیلنج قبلو ستا هر قسم چیلنج ته موږ تیار یو امید دی ته به پوه شوې انشاءالله او دا هم درته وایم چې څنګه تا دې کې ګلیم کړي دي چې یاره دا خلک به څه وایي خلک به څه اوس هم درته وایم دا خلک به حق کوي کومه چې ویډیو اوس وکړله مهرباني وکړه بله ویډیو مه کوه ضرورت دې نشته دی زموږ د طرف نه ستا زموږ په هره ویډیو کې ستا چیلنج هم قبول شوی دی زموږ درخواست هم درته شوی دی چې راځئ کښېنئ اوس هم درته کوئ د خپلې خبر نه شاته کېږو راځئ کښېنئ راسه که نه یار نو مهرباني وکړه د ویډیو ضرورت نشته که تیار شه 1 منټ کال وکړه که تیار نه نو بس هم په دقه ځای باندې کښېنه واخر دعوانا ان الحمدلله